السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، فصیحت به برابر یې. الله جل شانهم د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم هر حاجت، هر مصیبت، هر مشکل دا د خپل خزانو د غیبونه پوره کړه، آسان کړه او ختم کړه. محترمو عزیزانو، مانن ستاسو د فاره یو ډیره مجربه، ډیره عظیم الشانه او ډیره بابرکته مجربه وظیفه چې د اتوار د ورځې سره خاص وظیفه ده، ډیره با کماله ده. د هغه خلکو د فاره د چا چې حاجات وي، د هغه خلکو د فاره چې د چا کاروبار ترقی نه کوي یا یې کاروبار نشته دی، د هغوی چې د چا کاروبار ترقی نه کوي، د هغوی د فاره با کماله ده. د هغوی په کاروبار کې برکت او ترقی اچوي، او د چا چې کاروبار نشته د هغوی د پاره د ترقی او د کاروبار د پیدا کېدو، د شروع کېدو د پاره هم مجربه وظیفه ده. د چا داسې مشکلات دي چې هغه نه حل کېږي، د هغې د پاره ډیره قوي او ډیره طاقتوره مجربه وظیفه ده. و محترمو، د دې وظیفې سره یا د نورې وظیفو ټولو سره تاسو ته ما مخکې مې ویلي دي چې د حرامو نه به ځان ساتل وي، د 5 وخته د پابندۍ سره د لمونځ کولو دا به ورسره لازمي وي، عادت به جوړول وي، او د دروغو نه به ځان ساتل وي. محترمو، دا وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره طاقتوره ده، او طریقې کار یې دا دی، او خاص کر د اتوار د ورځې سره ده، ځکه چې تجربه په دې وظیفه باندې شوې ده، نو د اتوار په ورځ باندې شوې ده. اتوار په ورځ باندې چې چا وظیفه کړې ده، هغوی کارونه پې الله جل شانه سم کړي دي. نو محترمو، طریقه او ترتیب د وظیفې دا دی چې د اتوار په ورځ چې کم ټیم هم تاسو ته میلاو شي، اول به 100 پیرې درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ، یعنې 100 مرتبه. بهتره دا ده چې درود ابراهیمي وي، که هغه نه نو بیا د هغې سره نور درود شریف هم ویلی شي. نو 100 پیرې به درود پاک ووایئ، بیا به د هغې نه وروستو 100 پیرې استغفار ووایئ. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. چې کوم یو تاسو ته آسان وي هغه به ووایئ. بیا به د هغې نه پس د قرآن پاک آیات څه حصه ده هغه به تاسو 100 کرتی ووایئ. وعنت الوجوه للحي القيوم 100 کرتی نه 500 کرتی، یعنی 500 ځله 500 مرتبه به دا تاسو ووایئ. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. دیتا اسم اعظم هم ویلی شي بعضې علماو په نسب باندې. نو دا به 100 کرتی ووایئ، 500 کرتی به دا ووایئ. بیا به د هغې نه پس درود پاک بیا ووایئ، او د نبی بیا به د الله جل شانه په دربار کې د یکسویۍ سره د زړه په توجه سره
او په دهان سره او ګړګړا کر د عجزۍ سره به د الله جل شانه نه د خپل کاروبار د خپل مشکلاتو او د چا کاروبار نه وي د هغې دپاره او چې د چا کاروبار وي د هغې د ترقۍ دپاره د خپلو حاجاتو دپاره به الله جل شانه نه دعا وغواړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.